ولاړ دي چې دستار تړي هزار دي دستار تړي پشمار دي. ډېر ملګري ما پېژني، زما شاعر اقبال حاجي دی نوم دی. کوم ملګري چې مې نه پېژني نو زه صحافت سره د 1994 نه وابسته یم. مختلفو چینل سره مې کار کړی، مختلف لیډینګ نیوز پیپر سره مې کار کړي. دې ملګري خبره کوله زه فرنټیر پوسټ نو ما ته خپل فرنټیر پوسټ رایاد شو. فرنټیر پوسټ هغه وخت کې فرنټیر پوسټ و. مونږ چې نن دا کومه غونډه راغونډه شوې ده او مونږ پې خپل ملګري ناست یو، نو د دې شاته کوم ملګری دی زموږ کشر دی، هغه په سماجي توګه باندې او معاشرتي توګه باندې یا دلته چې کوم زموږ په چارپیچل کې د پښتنو په کلچر کې چې کوم جرګه سیسټم دی، شهریار خان د هغې روح روا دی. او زه دا ډېر ویاړ سره دا خبره کوم چې د شهریار متعلق دا خبره کیږي چې دی په یو کم 100 جرګو کې 99 جرګې د شهریار کامیابي تللی دي او د فریقینو منځ کې د صلح صفایي راغوستې ده. الله دې ته اجر ورکړي. دی د پارټۍ په توګه باندې عوامي نیشنل پارټۍ سره تړون لري او د عوامي نیشنل پارټۍ زه دا خوشقسمتي ګڼم چې دونه اکټیو دونه کم عمر کې دونه اکټیو سوشل ورکر چې کوم دی نو هغه دې ته په لاس ورغلی دی. زه په ذاتي توګه باندې د عوامي نیشنل پارټۍ دا یو ګډ لک ګڼم. دې نه علاوه زه د علاقې په سطح باندې هم د علاقې خوشقسمتي ګڼم چې شهریار خان غوندې نوی کول چې کوم راوچت شوی دی. زه به د شهریار خان بیکګراوند خو زما نه تاسو ته ډېر زیات ښه معلوم وي، خو لکه زموږ د علاقه چې کومه ده نو دا د ټوپک د کلچر نه خالي نه وه. شهریار خان چې کله دې روچت شو او د دې معاشرې کمانې په خپل دغه کې قبضه کې واخیسته نو د ټوپک دا کلچر چې کوم دی نو د قلم په کلچر بدلولو کې د ډېرې زیاتې هڅې دي. ډېرې خبرې داسې چې به تاسو ته معلومې نه وي، ځکه که زه په هغې په ډیټیل کې ځم نو بیا به ټایم به ډېر ضایع شي. دې نه علاوه زموږ بل کشر چې کوم دی عارف احسان چې هغه په سوشل ورک کارونو کې چې کوم دی ډېر نن سبا ډېر مخکې دی او د دې په کریډټ باندې زه دا ډېر په ویاړ وایم چې د دې د ارګنایزیشن دوابا ویلفیر ارګنایزیشن ډېر لږ وخت شوی دی، خو په دې لږ وخت کې زه ډېر فخر کوم چې دې تر اوسه پورې د 50 لکو روپو امدادي سامان تقسیم کړی دی. دغه امدادي سامان دی صرف زمونږ په تحصیل کې نه دی تقسیم کړی بلکې دی دا فوکس کړی دا ډسټرکټ 400 غونډه او په ډسټرکټ 400 غونډې ځای کې به تاسو به یو مخلوق به تاسو نه هېرېږي او هغه مخلوق چې کوم دی هغې ته په انګریزۍ کې کراس جینډرز وایي. کراس جینډرز مطلب دی اجړاګان. هغه اجړاګان دا زمونږ د معاشرې یو انتهایي بې زبانه مخلوق دی. دا هغه مخلوق دی کم سره چې قدرت ډېر سنګین مذاق کړی دی او نیمې نر پیدا کړی دی او نیمې ښځه پیدا کړې ده. دا هغه مخلوق دی چې زمونږ د معاشرې هر وګړی دې ته د نفرت په سترګه ګوري اگر چې دې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. د پروګرام شروع کېدو نه مخکې زما عارف سره خبره کېده نو عارف ما ته وایي چې جي یوازې ما دا نه ده چې تحصیل شب قدر ما فوکس کړی دی بلکې ما په ټوله ډسټرکټ فوکس کړی دی او په خصوصي توګه مې دا خلک چې کوم دی دا طبقه دا نظر اندازه شوې طبقه چې کومه ده نو دا ما فوکس کړی ده. دې نه علاوه عارف دا خبره کوله چې جي یوازې ما دا نه ده کړې، ما صرف پاکستاني قوم نه دی ټارګېټ کړی چې دې ته به زه کومک رسوم، لاس امداد به کوم، راشن به رسوم، بلکې ما ته وی چې موږ سره خوا کې چې کوم عدیزه کلی دی نو دې کې افغان مهاجرین اوسي. دا هغه خلک دي چې زمونږ په دې کرایسس کې چې کوم دی هغه نظر انداز شوي دي، خو لکه کم از کم جي ما نه دي نظر انداز کړی. دا ما دپاره او بلکې زمونږ د ټولو دپاره د ویاړ خبره ده. دې نه علاوه به اوس زه د شب قدر میډیا په حواله باندې خبره وکړم. زه ډېر افسوس کوم، همیشه زه دا خبره کوم چې د شب قدر صحافي ملګري چې کوم دي کم صحافیان دي زمونږ کم چې زمونږ نوی کول دی دا ډېر د افسوس خبره ده چې لکه دا بوده دي خوا کې موږ سره تحصیلي تنګې دی. زه به جي ډېر واضح شان مثال درکړم، وړوکی شان مثال وخت ډېر نه اخلم، یو وړوکی شان مثال به درکړم
چې په تحصیل تنګي کې ابل ورځ یو دا وینټیلیټرز نه دي دا وینټیلیټرز چې کوم دي ډي ایچ کیو 400 والا دا ډیسایډ کړ چې تحصیل تنګي نه به دا وینټیلیټر وروړو ځکه چې دا هلته هسې پراته دي دا تنګي لوکل میډیا چې کومه وه هغه راپاڅېده او هغې وې سوال هم نه پیدا کېږي دلته به هسې پراتی خو هلته به یې نه وړی ځکه چې تاسو دا هلته وړی نو تاسو کې چې دونه سینس دی او دونه تاسو اګاهي لرئ دونه تاسو پوهه لرئ نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا همدلته ولې موږ ته نه فعال کوئ ځکه چې دا خو د دې تحصیل حق دی نو د شب قدر میډیا دونه اوده وه چې هغه ډي ایچ کیو لیول باندې انتظامیه راپاسېده او ستاسو د شب قدر نه هغې وینټیلیټرز یوړل په هغې باندې مونږ اگر چې د تحصیل په سطح باندې زه په ذاتي توګه خبره کومه زه دا په چیلنج سره وایم چې زه یو واحد صحافي وم چې ما د شب قدر دپاره اواز اوچت کړو ما وی یار دا خبره ده لکه ته تحصیل تنګي نه نه وړې ځکه چې هلته میډیا ژوندی ده او ته د شب قدر نه وړې ځکه چې هلته میډیا اوده ده خو د هغې باوجود عارف مزی سره زما خبره وشوه ستاسو ایم این ای چې کوم دی انور تاج سره زما خبره وشوه هغې مې بیا په خپل ګروپ اوپن ډسکشن زموږ یو ګروپ دی جي هغه 400 د فوکس ټي وي دی هغه یو واتساپ ګروپ دی خو په هغې کې څونه چې د نامتو غړي دي که هغه ایم این ایز دي که هغه ایم پی ایز دي زموږ د علاقو خبره کوم که هغه انور تاج دی که هغه عارف مزی دی که خالد مومن دی که هغه فضل محمد ایم این ای دی که هغه عبدالشکور ایم پی ای دی دا ټول موږ سره په انبورډ دي تر دې پورې موږ سره انبورډ دي چې ایمل موږ سره انبورډ دی اسفندیار ولی موږ سره انبورډ دی افتاب شیرپو موږ سره انبورډ دی سکندر شیرپو موږ سره انبورډ دی نو هغه بیا زمونږ یو طریقې کار دی هغه طریقې کار دا دی چې هره 3-4 میاشتې پس ورځې پس سوري د 4 ورځې پس مونږ یو چارواکي راغواړو هغه باندې کراس کوېسچن کېږي دا شهریار چونکې ما سره په